یو څو اکابر علماء کرامو چې هغه زمونږ د دیوبند علماو درخشان او لوی قداور علما دي او هغه علما چې 14مې صدۍ سره وفات شلو. څنګه 14مې صدۍ حمله وکړه هغه وفات شلو، دنیا لاړ. د هغو لږ متعلق لکه زه ذکر کوم. په حواله د شاعر اسلام مولانا عبدالله هزاروي رحمه الله چې وفات شو دی، زمونږ د ټیکرای کوزه باندې د علاقې او شاعرو او ډېر یو نډر انسانو او ښه انسانو. الله هغه غریب کې رحمت کی اور الله دې هر اډو کې د هغه په جنت باندې حواله کړي. نو هغه څه اشعار ویل دي هغه ستاسو په وړاندې پیش کوم. هغوی 14مه صدۍ لاړه د ارمان، 14مه صدۍ لاړه د ارمان، ځان سره یې وړل ښکلي ښکلي عالمان. د کال اخر کې دوه په تمنا سو، په پاکستان کې او مفتی محمود بل شیخ القرآن. رب دی یو دی رب کور ته ورته بل تی واپس شه، رب دی یو دی رب کور ته ورته بل تی واپس شه، مهمانی په علین وکړه سبحان. شیخ القرآن مولا غلام الله خان رحمه الله واپس شه د حج نه او په توبه کې وفات شو. او بیا په دارالعلوم تعلیم القرآن کې چې د جنازه دوباره وشوه، کیمولپور کې دریم ځل باندې جنازه وشله او د قبر نه خوشبو روانه وه. یو د رب کور ته ورته بل تی واپس شو، مهمانی په علین وکړه سبحان. رب کور ته مفتی محمود مفکر اسلام روانه وه او په نیوټان کې چې هغه روح کپس ینسري نوالوتو یو مسله باندې باس کو او دنیا نه لاړ. او شیخ القرآن د پینډای چې کوم هغه واپس په دوبۍ کې چې دی واپس راته تقریر کو، عین په تقریر په دوران کې په منبر باندې وفات شو. نشاوی رب دی یو دی رب کور ته ورته بل تی واپس شو او مهمانی پیلی نوکړه سبحان. په علین کې دغه ارواحو یعنی استقبال وشو چې یو شیخ القرآن او بل مفتی محمود. یوسف بن نوری صاحب انوار دی، یوسف بن نوری صاحب انوار دی، منور نیو ټاون د تر قیامت. مفتی شفیع فیض جاری دی د لاندې دارالعلوم الامارت. مفتی هند خطیب هند دیوبند کې جوړ شو، مفتی هند خطیب هند دیوبند کې جوړ شو چې یادېږي په امیر شریعت. عطا الله شاه بخاری ویلی، عطا الله شاه بخاری ویلی، غلام غوث سرحد غوث باهمت.